کافرانو به مسلمانانو ته مشرکانو مسلمانانو ته دا خبره کوله چې کم زناور په خپل مرګ باندې مړ شي یعنی مردار شي نو هغه تاسو نه خورئ او چې کم تاسو مړ کئ نو هغه تاسو خورئ. نو کافرانو به ورته وی چې کم زناور الله مړ کي یعنی په خپله چې مړ شي الله مړ کي نو دا تاسو نه خورئ او چې کم زناور تاسو مړ کئ چاړه پې راکاږئ حلالې کئ نو هغه خورئ. دا ولي؟ نو دلته کې د هغې جواب وشو چې اصل کې په حلت کې دوه څیزونه دي یعنی د حلت مدار په دوه څیزونو باندې دی. بیګا ما ویلو چې یو په هغې کې وینه بهېدل دي ځکه په دې څاروي کې چې کومه وینه وي دا مونږ وایو چې دا کومه بهېدونکې وینه چې دا نجسه ده پلیته ده. د دې وجې نه چې کومه وینه راوځي د بدن نه او هغه یو ځای نه بې ځای شي په دې باندې اودس ماتېږي. او دې لپاره یو عامه کلیه ده چې هر قسمه پلیتی هر قسمه نجاست چې د یو ځای نه بل ځای ته خروج وکړي یعنی هغه نجاست هغه پلیتی چې په وجود کې داسې ځای ته لاړه شي چې هغه ځای په غسل کې یا په اودس کې وینځل فرض واجب وي. هر پلیتی نجاست چې په وجود کې هغه ځای ته لاړه شي چې هغه ځای په غسل کې یا په اودس کې وینځل لازمي وي نو په دې باندې اودس ماتېږي. نو ځان له پې سوچ کوئ دا وینه چې کله راوځي د دې ځای نه دا را بې ځایه شوله نو په دې باندې اودس مات شو دا وینه پلیته ده. یو سړی په ډکه خوله باندې الټی وکړي الټی نو دا الټی چې په ډکه خولي دا بیا نجسې دي نو دې د معدې نه راله خولې ته نو دا خوله په غسل کې وینځل دا فرض دي نو په دې سره اودس مات شو. نو هر هغه پلیتی دی کې بیا ځان له بس دا کلیه د اسانه کلیه ده په دې باندې دا ټول څیزونه چې کوم باندې اودس ماتېږي دا ټول په دې باندې پټ کوئ ځان اتو څیزونو باندې اودس ماتېږي دا ټول په دې باندې پټ کوئ دا ټول په دې باندې پټ راځي. البته یو څیز چې دا خلاف قیاس دی خلاف قیاس هغه وي چې هغه د قانون خلاف وي نو هغه په مونځ کې په تیزه باندې خندل د مونځ په دوران کې دا خلاف قیاس دی دا په دې قانون باندې نه پټ کېږي. نور دا ټول مسایل چې اته واړه مفسدات چې کوم دي د مانځو چې مونځ دغه پې ماتېږي اودس پې ماتېږي په اتو خبرو باندې دا ټولې په دې باندې پټ کېږي سوا د دې یوې نه چې دا د قانون خلاف د نبي علیه السلام نه رانقل. صحابي راغی ړوند صحابي وغورځېدو صحابو له خندا ورله نبي علیه السلام ورته ویل چې دوباره اودسونه وکړئ په مونځ کې وخندل دوباره اودسونه وکړئ. نو صرف دا یو څیز چې په مونځ کې په زوره باندې خندل په دې باندې اودس ماتېږي دا د دې قانون خلاف ته د خلاف قیاس وي خلاف قانون او نور چې دا څومره اته او اوه واړه مفسدات دي دا په دې باندې پټ کوئ. نو دا وینه نجسه وي دا بهېدونکې وینه چې وي نو د دوو څیزونو حلت مدار په دوو څیزونو باندې دی. یو دا چې ته دا څاروی حلال کې کو حقیقي حلاله وي ذبحه وي او کو حکمي ذبحه وي نو دې نه دا پلیته وینه وبهیږي نو څاروی پاک شو. او دویم نوم د الله چې دې پې واغستو دا برکتي شو فایدهمند شو دا څاروی نو دا نوم د الله اغستل د ذبیحې د ذبحه کولو څاروي ذبحې په وخت کې دا شرط دی. نو دا دواړه څیزونه لازمي دي. یو دا چې دا بهېدونکې وینه د څاروي نه وبهیږي ځکه دا پلیته ده د انسان فطرت هم نه خوښوي نو دا پلیته وینه وبهېدله او دویم نوم پې د الله واغستلی شو نو دواړه خبرې چې کوم دی موجود شولې څاروی حلال شو. یو سړي د څاروي د حلالۍ په وخت کې د ده نه د الله نوم هېر شو دقسې څاروی حلال کو د احنافو په نسبت باندې بیا هم حلال دی خو کو قصدن د الله نوم وانغست بسم الله الله اکبر اونه وي بسم الله اسی بنوي چې بسم الله الرحمن الرحیم او ذبح کوم په نامه د خدای بس بسم الله الله اکبر الرحمن الرحیم وسره د ذبح په ټیم کې نشته دی نو بسم الله الله اکبر دا دی بي وي نو بس څاروی حلال شو دغه دی ولا ذبح رګونه دی ولا کټ کړ نو دا دواړه خبرې نو یو دغه پلیته وینه ووتله بل دی په نوم د الله واغست هو کو یو سړي قصدن عمدن خو ته یاد و بیا بسم الله الله اکبر او نوي څاروی مردار بیا د خوراک قابلو نه دی. دلته کې الله جواب کوي چې فکلوا تاسو خورئ مما د هغې نه د هغې زناورو نه ذکر اسم الله
چې یاد کړل شي وینم د الله تعالی علیه پاغي باندې ان کنتم کچریه تاسو به آیاته دغه په احکاماتو باندې مؤمنین ایمان لرونکي. نو ټول سيزونه د الله په تفصیل سره بیان کړی دي چې دا حلال دي او دا حرام دي. نو حلال خورئ او حرام مخورئ، دا غیر ځان ساتئ. خو کو بالفرض یو سړی داسې دی چې دی دته د دومره تږی شو چې د تندې د وجې نه د مرګ راځي او پاکې اوبه نشته دي، شراب پراته دي، یا یو سړی دومره اوږې شو چې د لوږې د وجې نه د مرګ راځي، دی مړ کېږي، نو دی بیا د حرام څیز په دومره مقدار سره چې دی صرف ژوندی پاتې شي خوړل د ده لپاره جایز دي. دغه حرام څیز شراب چې بل څیز نشته دی، دغه په دومره مقدار سره چې صرف دی په ژوندی پاتې شي نو د ده لپاره بیا حرام څیز هم جایز. ځکه دی مجبور دی دې ټایم کې کو دی دا شراب نسکي مړ کېږي او کو دی دا خنزیر دا غوښه یا د سپي دا غوښه نه خوري نو مړ کېږي. نو دغه ورله دی کې دوه خبرې دي، یو دا چې د لذت دپاره نه وي، د خوند په نیت به نه خوري، صرف د ځان د بچ کولو په نیت به خوري. دویم دا په ډکه خېټه به نه خوري، په مړه خېټه دومره به وخوري صرف ته به ژوندی پاتې شي. نو الا ما ضطررتم، مگر هغه چې مجبور شئ تاسو الیه د هغې خوراک ته، حرام خوراک ته، نو هغه درته الله حلال کړی دی. وان کثیرا او بېشکه ډېر لیضلون ډېر د خلکونه، وان کثیرا او بېشکه ډېر لیضلون ګمراه کول کوي باهوائهم په خپلو خواهشاتو باندې، بغیر علم بغیر د دلیل نه، بغیر د علم نه، بغیر د تحقیق نه، بغیر د تحقیق نه د خلک ګمراه کوي. دا کافران دا خبره کوي چې تاسو چې کوم څاروي الله مړ کړي نو هغه نه خورئ، چې کوم تاسو مړ کړه نه خورئ. دا دواړه الله مړه کړي دي، خو په یو کې د الله چې کوم حکم دی هغه ژوندی شوی دی او په دې بل کې د الله چې کوم حکم دی هغه نه دی ژوندی شوی. د دې وجې نه موږ ته مردار وایو. نو دا صرف دی د خپلو خواهشاتو نه بغیر دلیل ملیل ورسره نشته دی، خو لکه چې کومه خبر راځي بس هغه دین جوړي او هغه د اعتراض دپاره د مسلمانانو کې د شبهات اچولو دپاره دا خبرې کوي. نو الله وی دا خلک ګمراهګي په خپلو خواهشاتو باندې او بغیر د علم نه، یعنی بغیر دلیل، بغیر د دلیل نه، دلیل په سره د قرآن او سنت نه نشته دی. ان ربک بشک رب ستا هو اعلم ډیر پوهه دی، هغه ډیر پوهه دی بالمعتدین په تجاوز کوونکو باندې چې د شریعت د حدودو نه تجاوز کوي. وذرو تاسو پرېږدئ ظاهر الاثم ظاهر ګناه و باطنه او باطن ګناه. نو ظاهر ګناه نه مرادو حرام خوړل دي، حرام خوړل دي ظاهر ګناه نه مراد، او د باطن ګناه نه مراد دا دی چې دغه حرام حلال ګڼل دي، حرام حلال ګڼل دي. نو یو څیز حرام دی تا وخوړو په دې څوک کافر کېږي نه، صرف ګنهګارېږي پې. یو څیز حرام دی او تا قطعي طور حرام دی او تا دغه حرام څیز حلال وګڼو په دې سړی کافر کېږي. نو د دواړو ګناهونو نه الله وي تاسو د دواړو ګناهونه پرېږدئ، د دې حرام څیز حلال ام مګنئ، دا ام پرېږدئ، زړه نه حرام ام مګنئ، حلال مګنئ د حرام څیزو. او دغه رنګ د حرام څیز خورئ ام په ظاهري اعضاو سره. دا شیطان دا خبرې ورته ور اچي چې کوم الله مړ کړي نو هغه حلال، هغه چې کوم دی حرام ګڼئ او چې کوم تاسو مړ کړئ نو حلال ګڼئ. دا خبرې دي د شیطان اچي د څه دپاره چې دوی مسلمانانو سره په دې خبرو باندې بحث مباحثه وکړي، جګړې ورسره وکړي، مسلمانان پې تنګ کړي.